بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، وحید الله خان یم. دا مهال په بر سوات کې ویلیج کونسل تاروګۍ او تاروګۍ کې بیا ګیدړ سر کې د یو وخت کې زه ولاړ یم. ګرانو ملګرو، دا کوم ځای کې چې زه ناست یم نو دا د غر یو سر دی. د دې نه لاندې چې کله تاسو ګورئ نو دا ټوله علاقه درته داسې مخامخ بالکل ښکاري. ګرانو ملګرو، بر سوات کې وخت تر وخت څنګه چې دغه مسایل مخې ته راځي همغه شانتې 22 نیوز همیشه دغه مسایل اعلی واکداري چې دي هغې ته په ګوته کړي دي. ګرانو ملګرو، دلته ګیدړ سر کې زموږ دا درانه مشران سپین ګیري کوم چې ناست دي هغوی دا یو مطالبه راوړې ده چې یاره د دې د علاقې سړک چې کوم دی تاروګي کې لاندې یو کوم لینک روډ سړک چې جوړ شوی دی، په دې باندې زه نن په اولني ځل باندې رالم او د دې خلکو وینا دا ده چې دا ډاکټر صاحب په خپل تیر دور حکومت کې جوړ کړی دغه لینک روډ چې دی. تر اوسه چې ما څومره هم لینک روډونه په دې ځای کې لیدلي دي په پی کې 3 کې او NA 2 کې دا پای کې ټول نه بهترین لینک روډ و. خو آینه بره بیا څنګه چې ګیدړ سر ته دغه روډ رابیل شوی دی نو دغه روډ چې کوم دی بالکل خسته حال دی، کچا دی، کار پې نه دی شوی. ګران ملګرو، د دې ټولو مشرانو په ژوند کې ډېره زیات مشکلات دي د دغې روډ د وجې نه. یو پیر چې په دې باندې کوشي نو بیا د دې مشرانو دا وینا ده چې بلې هفتې پورې زموږ سمې نه راځي په دې لار باندې یا د کوزېدو یا د راختو. نو د دې د ډاکټر حیدر علي خان نه ولې چې د دې تعلق د PTI سره دی د ټولو کسانو او دا ټول کسان چې دي صرف ډاکټر صاحب له ووټ ورکوي باید که هغه په هره پارټۍ ته ځي نو دوی ورسره هماغې پارټۍ ته ځي. نو د دوی کوم مطالبه چې ده هغه هم په خصوصي توګه باندې د ډاکټر حیدر علي خان صاحب نه ده چې یاره زموږ په دې روډ باندې د لږ ډېر کار وشي. نن سبا د روډ دا ډیمانډز لږ غوندې سیوا شوي ځکه هم دي چې ډاکټر صاحب یو مختلف قسم روډونه چې کوم دي په NA 2 کې هغه پاخه که نو ځکه دی هم دا ډیمانډ کوي. دې تر څنګ دلته کې د اوبو هم یو ډېره زیاته مسله ده. موږ په خپله زنانه ولیدې تورسرې چې ډېر لرې نه په منګو کې اوبه راوړي. په دغه اسنا کې زموږ سره د دې علاقې نه ډېرو ملګرو رابطې هم وکړې چې پای کې یو علي باش خان هم دی کوم چې په دا وخت سعودي عرب کې مقیم دی، د پاکستان تحریک انصاف یو سرګرم کارکن دی. عین علاوه نور هم ډېرو کسانو د دې علاقې نه زموږ سره رابطه کړې وه. نو نن موږ دلته کې راغلي یو د دې کلي پیش امام صاحب هم زما سره ناست دی، هغوی سره یو څو خبرې اترې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. امام صاحب خپل نوم راته مختصر غونډې ووایه او عینه بعد بیا ووایه چې لکه علاقه کې څه مسایل دي او کم مسایل حل کول غواړي. زما نوم شاه وزیر خان دی صحیح او د دې ځای اوسېدونکی یم. په دې ځای کې موږ ته ډېر زیات مسایل دي. زیات مسایل خو د دې روډ نه هم دي ځکه چې روډ کې دغه تاسو پرې راغلې تاسو ولیدو چې اکثر یو واګۍ یو ګاډی پې موږ اکثر راولو یا ورته پړی غورځو یا په څه طریقه باندې راولو نو بله پیره باندې هغه بیا نه راځي. او دویمه مسله موږ ته د اوبو ډېره زیاته ده چې په دې علاقه کې اوبه نشتي او که چاکړي دي هم دي سکیمان نو اکثر یو ځای کې پیپ راشي بله ورځ بیا نه وي. نو موږ ته ډېر زیات تکلیف په دې دی چې د یوې چینې نه او د بلې چینې نه اکثر زموږ زنانه اوبه راوړي. نن په دې علاقه کې زموږ یو ماشوم پات شوی دی، نو نن سهار پات شوی دی، تقریبا نن ورځ دا تېره وه ته زموږ زنانه خپلو میلمنو ته نشي کېناستی ځان اوبه راوړي. نو موږ ته زیات تکلیف د اوبو هم دی او د روډ هم دی. نو موږ د ډاکټر صاحب نه دا مطالبه ده چې ډاکټر صاحب زموږ په دې علاقه باندې لږ نظر وغورځوي. په دې پورې علاقه باندې دې ځای کې لږ غوتې یو 800 فوټه سکیم چې دی نو هغه کړی دی او روډ یې پخ کړلی کته ویښې کړلی او بره کړلی منځ کې پکې ګاډي نشي راتلی. نو موږ دا مطالبه کوو چې ډاکټر صاحب نه چې موږ خو دله ووټ ورکوو، موږ د هغه ملګرتیا کوو په دې ملک په دې ځای باندې د هغه اقتدار دی. نو چې موږ سره لږ ډېر ډسکون وکړي چې زموږ زیات طور د دې روډ غور وکړي او بیا د دې اوبو کوشش موږ له وکړي چې یاره اوبو زموږ تورسري دي او په دې علاقه باندې ډېر زیات تکلیف دی موږ ته. نو زیاته ډېر خبرې نور هم ډېرې دي خو موږ ویل چې دا شته کار موږ له وکړي چې د روډ کار وکړي او د دې اوبو وکړي. او دویمه مسله دا ده چې زموږ سکول دی په دې علاقه کې نو په هغه سکول کې هم زموږ ډېرې ماشومان چې دي اکثر د ګیدړ سره د سکول نه چې لاړ شي تاروګي ته نو هغه یاره د ګیدړ سره راغلي دا نه پوهېږي. نو هغه استادان اکثر چې کله ماشومان لاړ شي کله پې خښتې راوړي، کله پې شګې راوړي، کله پې ګټې راوړي او زیات طور ماشومان زموږ چې دي نو یو ورځ په سکول کې یو ورځ په کور کې. نو د حکومت ته طرفه موږ هم دا حکومت ته اپیل دی دا ګیدړ سر سکول دا پرایمري سکول دی دا استادانو ته اوس نوي را بدل شوي دي نو کله پې خښتې راوړي کله پې ګټې راوړي او ماشومان چې اکثر کور ته راشي نو جاړي. نو لږ زموږ د ډاکټر حیدر صاحب نه دا ګیله ده چې لکه دی زموږ د علاقې ته خو ماشاءالله ډېرې پیرې راغلی چې زموږ د علاقه کې ډېر کارونه داسې دي چې نننۍ ورځې پورې تقریبا څه 2.5 کاله وشو چې دغه 800 فوټه روډ نشم ویلی چې په دې پورې علاقه کې یې کړلی دغه ځای کې
او بره روډ چې دی نو هغه د کسانو په بیه باندې ویستل دی، شیول میول یې ولنده رالیږلی. نو موږ دا ګیله کوو د ډاکټر صاحب نه چې ډاکټر صاحب په دې علاقه باندې لږ نظر وغورځوي. خو دې مولوي صاحب چې کومې مسالې حل کړي دا بالکل حقیقت دی، لکه د دې ځای د اوبو یو غټه ستونزه ده دې خلکو ته. دلته خو د ډېر د هر څه شي کمی دی، لار نشي تاسو په خپله زموږ دا روډونه ول چې لکه یو گاډی راشي نو بل پرې سره اوښتی نشي دی، روډونه پکار دي، بجلي نشته، ډېرې مسالې دي. نو مسالې خو مولوي صاحب تاسو ته بیان کړي دي. زه د ډډ سره تعلق ساتم، د ډډ روډ که تاسو ولید هغه هم دا او هغه یو ډي پي والا ول جوړ کړي، بیا پکې ډاکټر صاحب ښه پوره کافي کار کړی دی، خو مین روډ چې دی هغه ټیک نه دی، لکه هغه جوړول غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه دې مېلمنو ډېره غټه شکریه ادا کوم چې دوی په دې سخت وخت کې زموږ په دغه راغلم. زموږ د روډونو ډېر غټ تکلیف دی، مریض راته پېښ شي هغه په اوږو اخیستی، لار نشته، کته د اوبه ده او د اوبو چې دی نن په دې ځای کې د غم دغه ده، خلکو په تیمم مونځ کړی دی. نو په دا کوز روډ ده، دا بر روډ چې دی، دا بر روډ موږ په 8 لکه روپۍ خوب ایستل دی، بیا چې هغه ورنه یې کړی، نه یې د سیول کړی، نه یې د سیمټو کړی. نو موږ دا ډاکټر صاحب ته دا غټه شکریه ادا کوو چې دوی دا سړي راولېږل او بیا په دې راپاسه په دې خبر وکړي. موږ ته د اوبو ډېر سخت ضرورت دی، دا زموږ د قوم جمعیت دی او په دې کې 300 اوټه دي. نو موږ له دا اوبه سبا پکار دي، موږ ته بېګاله اوبه نشته، دونه اوبه نشته چې موږ کس ته ځان له وڅښو. او د دې روډونو دا خو که په قراره وشي موږ به پیاده ځو، موږ د غره خلک یو، خو زموږ سره زیاتی ظلم کېږي او موږ د دې علاقې خلک یو، که هسې کافر هم وي خو دا خبره د حق خوشتی که نه، نو زموږ سره دا ظلم کېږي، زموږ هېڅ چا تپوس ونه کړو. اول ضرورت زموږ د اوبو چې موږ ته اوبه نشته د ملګري او زموږ امام صاحب دا بیان وکړو، نو موږ له پکار چې باید باندې غور و فکر وشي. بل دا زموږ د علاقې کې روډونه دي وران دي، ګاډی پرې نشي راتلی، په چړنګ ورته رسۍ مو غورځولي، ګاډۍ ماډۍ په هغه باندې راکاږو بیا. او بل ضرورت دا چې زموږ اوبو مسله ده ډېره زیاته موږ ته. او درېیم خبر دا چې زموږ د سکول مسایل زیات دي، په سکول کې زموږ د ماشومانو وخت خراب شو، ساله چې بل سکول ته بیا لاړ شي هلته کې بیا ته نه سبق وایي نه یې په سړو کې څه وایي. د خپلو خوږو ملګرو میډیا والا شکریه ادا کوم چې بره زموږ د غره د سر ته راوخته او زموږ تپوس یې وکړو. ملګرو خو ډېرې ښکلې ښکلې خبرې وکړې، زموږ چیرمن صاحب پي ټي آی والا، زموږ مولوي صاحب، زموږ قاري علمشیر صاحب، جو ډېره ښایسته ښایسته خبرې وکړې، خو زموږ په ځای کې ډېر ضرورتونه دي، خو لیکن ډاکټر صاحب زموږ ضرورت نه دی اورېدلی. او میډیا والا راغلي دي، شکر دی چې دوی دا ضرورت مخې ته ویسي او واوري، ځکه په دې ځای کې موږ اوسېږو، موږ انسانان یو، بیا موږ اوټ ورکړی دی، بیا پي ټي آی والا حکومت دی، صوبې او مرکزي دواړه حکومت د پي ټي آی والا دی. که موږ بلې پارټۍ ته لاړ شو نو مثال هلته موږ ته پیغور راکوي چې تاسو ډاکټر صاحب له اوټ ورکړی، ډاکټر صاحب مینی دی، بل وزیر اعلی زموږ پي ټي آی والا دی، نو مثال دوی څه کارونه وکړو، موږ بل چاته ویلی نه شو، لیکن د دوی اقتدار د دوی حکومت دی چې موږ له دا کارونه زر ته زر کول پکار دي. زموږ روډونه روان دي، زموږ د اوبو مسلې دي، دلته ټینکۍ ځای به جوړې شوي دي، خو لیکن راشي انټرویو دې واخلي، چک دې کړي چې هغې کې اوبه راځي یا نه راځي. زموږ روډونه ډېر روان دي، اوبه نشته، ټیوبویل ضرورت دی، مثال پیپان نشته، هېڅ هم نشته. ډېره زیاته مننه ګرانو ملګرو، دا و د ګیدړ سر مشران او د هغې زلمي زموږ سره ناستو، خپل مسایل راپیش کړو. ګرانو ملګرو، دلته کې د اوبو یو ډېره زیاته سنګین مسله ده. کورونو کې د شپې د څښلو دپاره اوبه هم نه وي، که چا په وخت باندې اوبه راوړې خو صحیح ده، که تیاره پېښ شوه نو بیا هلته کې ډېر زیات ځایونه لرې دي ګودرې، اوبو راوړلو څه طریقه کار هم موجود نه دی. د دوی دا درخواست دی که د دوی دپاره د یو سرکاري ټینکۍ دلته کې ولګي نو د دوی د اوبو دا مسله به حل شي، پیپونه ترې د کورونو ته راشي. دې تر څنګ د دې روډ د حالات چې دي دا ډېر زیات ابتر دي. دوی ټولو د ډاکټر صاحب نه متفقه طور باندې دا یو غوښتنه وکړه چې ډاکټر صاحب دې زموږ د روډ چې کوم دی په دې باندې کار وکړي. لاندې خواهي کړی دی، لږ روډ پاتې دی، نو که ډاکټر صاحب وله دا وکړو نو دوی به د ډاکټر صاحب ډېر زیاته شکریه ادا کوي. همدا د دوی مطالبه ده. ګرانو ملګرو، د دې سره د تاروګي نه زموږ د نننی پروګرام خپل سر ته رسي. انشاءالله راتلونکي پروګرام کې به یو بل ځای نه ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخته پورې د لوی الله په امان.